رسمیه د وزیراعلی په وینا باندې د توهین عدالت هم ورته کېږي له دین علاوه په سپینو جامو کې پولیس رالیږي تحصیلداران رالیږي سیان رالیږي مشران رالیږي پرشر په دې خلکو اچولی دی خلکو نه دې پیسې اخېستې دي دا دونه ساده خبره نه ده دا دومره خلک چې روان دي زه خو به حیثیت سوات هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان مشر دې ټولو سیاسي پارټیو ته دغه کوم چې د های کورټ د فیصلې په رڼا کې د سوات انتظامیې خلاف تر هغه وخته پورې بھرپور احتجاج وکړي چې څو د های کورټ د فیصلې منعاً کړي هغې باندې عمل نه شوی او های کورټ له پکار دي چې په شپې خصوصي عدالت اوس کېنئ او ډي سي سوات او ډي پي او سوات راووت په سترګو کې شګې واچوه او دوکۍ کړه محمود خان نن سیاست ته راوتی دی موږ 20 کاله سیاست وکړو موږ د ټولو پارټیو سیاست وکړو زموږ قایدین ولاړ دي دي ته ګناه دی ځکه چې هغه کم دي که نه به اوس راغلي چې یاره موږ بند کړي هغه و چې موږ نه دي بند کړي چې نه دي بند کړي د دې اډي مشران چې کوم دا زموږ ذموار دي موږ له به ګاډي راکوي که نه دي کې ټول اخلاقیانې موږ ته معلومې دي چې اډي څنګه خرڅېږي دلته له سوالو سره څه کېږي موږ به د دې خلاف دلته په اډه کې بیا ناست یو د هغه وخته پورې تر څو چې موږ له ګاډي نه راکړي یا به موږ له لیکلي راکوي چې موږ ته ډي صاحب وایي موږ هغه منو خو لیکلي به دې راکوي دا اډي مشران چې لیکلي نه راکوي او دې کې څوک چې اډي مشران به ذموار دي اپوزیشن د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ سره په دې احتجاج کې شرکت وکړو څنګه چې تاسو ته معلومه ده جمعیت علماء اسلام او متحده اپوزیشن زموږ د ضلع سوات نه به 31 مارچ کوم ازادي ملین مارچ د اسلام آباد ته ځي د هغې دپاره نن زمونږ ملګري راغلي وو اډه کې د ګاډو سره خبرې کړې وې هغه ګاډو والا هغوی سره خبره وکړه چې موږ به تاسې اسلام آباد ته بوځو بیا هغوی دا خپلې خبرې نه په شا باندې شول د اډې مشران ورسره هم وو هغه هم دا وویل چې یاره موږ ته انتظامي دي چې تاسو به نه ځئ موږ ماسپښین من ته داسې هېڅ قسمت نه نشته چې هغه به درته د ټرانسپورټ په حکم باندې یا بند شي یا آزاد شي البته وختي راغلو دا قاري صاحب راغی نور مشران راغلو دې راغلو اډه بنده شوه
اډه بند شوه ما ریکویسټ کړو اجازه خانمو دا ټولو مشران ښاغلي نور نقوي صاحب هم دلته هم لګي چې دا خو پبلک دي چې زنانه دي واړه دي ماشومان دي دغه دي پنډې ته دي یو ځای د بل ځای ته دي تاسو چونکې دا اډه بند کړه اختلاف پیدا شو دا مسافر دي تکلیف دی دا دی موږ د پولیس سره هم رابطه وکړه او بیا یې دې ته هم ریکویسټ وکړو چې چونکې دا ګاډي د روان دي په دې کې چې مسافر دي چې بس شپې د ځان رسۍ لرې لرې دي نو دې زموږ هغه ریکویسټ ومنو او هغه ګاډي پرېښودو اډه یې ازاده کړه اوس به که څوک دا خبره کوي چې دې سټیشن چا پیسې اخیستې دي چې موږ د دې سره دغه مارچ او ملن مارچ دی آزادي مارچ دی چونکې منګه سټیشن د دې خبرې بالکل مخالف یو نه موږ چاته دا واده کړې ده نه پیسې اخیستې دي نه داسې پابندي زموږ د طرف نه داسې شته او نه پردی مال دی رجسټریشن هم دي با اختیار دي چې سړی تللی شي دي نو هېڅ قسمه چې دی نو په دې باندې دا پابندي نشته که دا څوک چې دی نو دا خبره کوي چې یاره دا پابندي یا ښایسته باچا د رجسټریشن صدر یا د هغې کابینې دا لګولې ده دا زموږ د طرف نه په دې باندې څه پابندي نشته البته که یو سړی په خپل خواهش باندې تللی شي او ځي نو هغه به د هغه خپل چې دی نو دغه وي چونکې چې دی نو دوی دا خودمختاره دی دوی د خپل مال دي د خپل کاروبار په خپله چې دی نو دغه دي موږ د دې چې دی نو انتظام منتظمین یو موږ د دې امانت دی نو دا زموږ مشران دي موږ د دې هېڅ قسمه چې دی نو دغه نه دی کړی چې تاسو موږ یا ګاډۍ ورکړئ یا مه ورکوئ دوی به په خپل پلو باندې چې دغه خبره کوي چې یاره چا دغه کړی دی هغه به چې په خپل کافي کړي هغه کسان ادا کولی دا ولې تاسو مشران نه تاسو ته دا چا باندې پیسې چې دی نو دا چا باندې یا هغه د هغې پہچان کې هغه معلومات دي رجسټریشن داسې چې دی نو د خبرې یا داسې چې د خبرې نه کوي چې دا مشرانو اوس وروره پاکه خبره نو په دې کې ټرانسپورټران ولاړ دي دا مشران معزز زموږ مسؤل مجلس دي ولاړ دي من ګاډي نه ګورو ان شاء الله منظور ده ان شاء الله د دې صورت کې به دې څه خبره کوو والد دا دې څه دې امور چې کاری ورکړي هغه منکر دي چې منکر دي نو دیو موږ له ګاډي راکړي د دې یو موږ له ګاډي را نکړو د دې خلاف موږ راوځو او بدل دې موږ حساب بدل دې بدل نه وکړو دا منظور PPO DC ایسیان تحصیلداران هغه ټول دلته سار خلک راغلي دي بیانیې اخیستې دي په سپینو جامو کې راغلي دي او بیانیې واپس کړي دي په بسونو باندې په ډرایورانو باندې په کلندرانو باندې په ډیو باندې پرېشر اچولې دا چټ پتا میډیا ته شو هر څو سره دا دي موږ دا وایو چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دی اکسفورډ نو د ډي سي دا لیکل وګورئ چې دا شو ده کنه شی ولې د اسسټنټ کمشنرانو خلاف د تحصیلدارانو خلاف او د هغه الګارانو خلاف چې دلته راغلي دي او ډرایورانو نه کوم کوي ورکړي دي چې دې مارچ له ودی دا مارچ نه دا د پاکستان د هند آزادۍ مارچ دی په دې پیښو د منګک ګرام د خلکو سره مه کوئ دا ټول د ډیر میچور دا د وارث الانبیاء حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کارکنان دي دا د خان عبدالولي خان کارکنان دي دا د ذوالفقار علي بټو کارکنان دي ډي سي سواد صاحب وزیر اعلی صاحب ډي پي او صاحب زموږ په سترګو کې شګې نه اچولې که کوم ډرایورانو دې ډي والا ته پته ده دې انتظامي والا ته پته ده چې کوم ډي والا پیسې اخیستې دي زر تر زر بیا هغه بسونه زیرګي او هغوی به پیسې موږ ورکوو د عین قانون مطابق او که هغه دې پټ شو د آنک به چوري وکړو نو د دې ټولو خلکو روح به بیا ډي سي آفیس ته ډي پي او آفیس ته وایي او د محمود خان وزیر اعلی کور ته وایي د رهبر کمیټې چې کوم مشران مقرر شوي دي نن تاسو ته په سوات بس سټینډ کې حاضر دي څه وجه ده چې میډیا والا رالل څه وجوهات دي چې د یو پرامن مارچ نه آزادۍ مارچ نه احتجاج په بس سټینډ کې جوړ شو د هغې څه ریزن دي هغه درته موږ ډسکلوز کړو زموږ د پارټیانو ذمهوار کسان صاحب راغلي دي سوات بس سټینډ ته د ګاډو سره یې خبرې کړې دي چې د اسلام آباده پورې به موږ ملګري ځو سبا انشاءالله د آزادۍ مارچ لپاره هغو په منځ کې په پوره من ماحول کې خبرې شوې دي په هغې کې هغو بیانه اخیستې ده او د هغې بیانې په تحت هغه ډرایور د دغې پارټۍ د مشر ته باونډ دی د هغه سره یې خبره کړې وه هغه په دې تمه دی چې سهار به ځو
خو چونکې څه ملګري د څو پاټو مشران اوس راغلل او دې اډې ته د اسلام آباد د 31 مارچ دپاره چېرې مطلب ازادي مارچ دپاره موږ نن ټریننګ وکړو مشوره وکړو سبا ملګرو ته ځای وښیو چې دا نمبر پلیټ والا کارډ دی د دې اډې نه به وځو انشاءالله په دې ټایم باندې لہذا دا ډې چې کوم اسوسییشن دی دا ډې چې کوم مشران دي په اډې کې یو ښایسته باچا د ټرانسپورټ اسوسییشن پرزیډنټ یو باچا چې زموږ سره په دې محفل کې موجود دی د دو سره زموږ په منځ کې مذاکرات وشول خبرې وشوې چې آیا تا ته د ډي سي صاحب د طرف نه یا د کمشنر صاحب د طرف نه یا د डी पी ओ से की तरफ ना या द पॉलिटिकल कम फिगर चाहिए एमएलएज एमपीएस या मिनिस्टरान या सीएम से द तरफ ना सब परिटन फॉर्म के सरागली भी जिते मुतहिद अपोजिशन ला बगाड़ी न और कोई लिहाजा दो बीच मंग दा पूरा तरफ ना इस किस्मा न परिटन फॉर्म के न ओरली अब मंग ते सविली चेहरे तुलो बगाड़े न और कोई न लिहाजा जमन दे इंतजामी इस तरह जमन द पुलिस तरह जमन द डीसी से तरह जमन द कमिश्नर से तरह इस किस्म तनाव निश्ते मुतहिदा अपोजिशन दे दिल्ली सुदूर वलाली जनता करे पर कमेटी ची कम मशरान का कलेशी या वलाली बशमूल जमा द दूसरे जमन खबर औशवा दे बोस बले अडीता फुल ड्राइवर एसोसिएशन था तदी अडी ची सोन खलक दे अगो त बदे ऐलान वकी कि बिल्कुल तासु देशई तदी पार्टियानु सरा دا کم ملګري چې راغلي دي کومه خبره چې زمونږ استادو په منځ کې سهار شوې ده چا چې 1000 روپۍ بیانې اخیستې دي هغه زمونږ سره ځي او مطلب موږ په پوره امن ماحول کې دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی موږ مسلمانان یو او دا ډېر والا زمونږ ضروري دي او که تو زمونږ سره نن تعاون نه کوي نو سبا به بیا زمونږ نه ګیله نه کوي ځکه چې مطلب زمونږ خویندې میندې زمونږ بچي زمونږ ماشومان زمونږ لوی واړه په دې ګاډو کې پېښور ته ځي کراچۍ ته ځي اسلام آباد ته ځي نو که نن تاسو د دې پارټیانو سره د دې خپل ورونو سره تعاون ونه کړو نو سبا به زمونږ احتجاج چې وي هغه به بیا په بل رنګ کې او موږ به د دې اډې خلاف د دې اسوسییشن خلاف د دې ډریورانو خلاف بل بھرپور ایکشن به بیا لو بیا به زمونږ نه ګیله نه کوي